زمونږ سره اوس ګوره کلاس دی نه په دې کې به مونږ صرف او صرف یو خو به مونږ لږ چیټ جی پی ټي به هم ټیچ کوو ګورو به چې چیټ جی پی ټي زمونږ سره مثال په طور باندې څنګه طریقې باندې ورک کوي او په څه طریقې باندې استعمالیږي. صحیح شو. چیټ جی پی ټي سره به موږ بس کې معمول شانتي رابطه وکړو وساتو او چیټ جی پی ټي نه علاوه چې دی په دې خبره ځان پوه وکړه زموږ سره دا مکمل یو کالم دی دا مکمل زموږ سره یو کالم دی دا بل کالم دی دا بل کالم دی ټول کالمونه دي او دې کالمونو ته د اکسل په زبان کې څه ورته ویل کېږي دقه A B C D E F G H دوی په دې باندې پیژني او ان شاء الله بل ام اس ایکسس ورته ویل کېږي ام اس ایکسس هغه کې د فیلډ غالبا نو فیلډ غالبا نو فیلډ ورته وي فیلډز کالم ته فیلډز وایي هغه صحیح ده فیلډز نو ان شاء الله هغه خو بیا وروسته خبرې کېږي کله چې مثال په تور باندې کالم راشي نو کالم خو ته پیژنې چې کالم ویل کېږي زموږ سره ورټیکلی لاین ته دې ته مونږه کالم وایو په ټیبل په زبان کې دا ورټیکلی چې کوم ته ښکاري دې ته مونږه کالم وایو صحیح ده دې پوهېږي که نه اوس دې کې نننی سبق څه دی نننی سبق زمونږ دا دی چې اوس مثال په طور باندې کله مونږه کالم وغیره دا کارونه کوو که نه نو زمونږ کار دی بیسیک خو بیسیک کې به موږ ایډوانس کار کوو لکه دې ځای کې زه ډیټا فیل کوم که نه نو په دې ځای کې زه اوس مثال په طور باندې یو سټوډنټ نیم لیکم ما ولیکم مثال په طور باندې زموږ سره دی ذاکر مثال ذاکر خان ول دې مونږ ولیکو چې بیدار بخت بیدار صحیح شو بخت بیدار دا مونږه موبایل نمبر لیکي بس اسې مثال په طور باندې څه شی ولیکو جینډر په دې ځای کې چې ته وګورې دا یو آپشن راځي دا چې کله ته کلیک کېږي نه دې ته ویل کېږي زموږ سره ډیټا ویلیډیشن دې ته ویل کېږي ډیټا ویلیډیشن ځکه په دې جینډر نه جینډر په دې جینډر کې یو راځي میل او یو راځي زموږ سره فیمیل صحیح شو او یو راځي زموږ سره ادر وته غالبا ادر مطلب چې د دې نه علاوه نور څه شی نو دا دی په دې کې اوس د ادر لیکلم دی نه په دې کې ګوره دا درې خبرې چې دي کنه دا درې خبرې دا څوک لیکي نه خو دا په دې ځای کې مونږ سټور کو ځان سره سټور او چې کله دا مونږ سټور کو غواړو نو دا په دې ځای کې بیا اتوماتیکلی پرتی کزم چې را ماته میل پکاره جو میل لاغه زم چې ماته فیمیل پکاره جو فیمیل کا ادر جو ادر صحیح شو او دقیق خبرې ته چې دا به کې پراته دي کنه دې خبرې ته ویل کېږي زموږ سره ډیټا ویلیډیشن صحیح شو ویلیډیشن ورته ویل کېږي ماده ښکاري دا ای دی ډیټا ویلیډیشن دا ډیټا ویلیډیشن چې کوم وایو کنه دا هم یو قسم له زموږ سره سره په دې ایکسل کې یو ټول دی ټولز دی صحیح شو او دې کې د ډېر خبرې دي خو نن چې موږ کوم خبره کوو په دې ډیټا ویلیډیشن کې هغه زم سره صحیح لیست په لیستو صحیح شو په دې ډیټا ویلیډیشن کې زموږ نه سبق چې دی هغه دی لیستو نو چې کله موږ دلته کې زو دی برا هوم ته انسرټ ته ډرا ته پیج لیاوټ دا زما کار نه دی ماته ویلي دي چې موږ کوم کار کوو نو په دې کې په دا هوم انسرټ ډرا پیج لیاوټ ته په خپل کلیر کیږي زموږ ټارګټ ټیب فارمولاز او ډاټا زموږ د دوه ټیبز نه دي په دې باندې زموږ سبق ته چې دا موږ ختمو کنه نو دا هوم انسرټ ډاټا دا سره ډرا او پیج لیاوټ دا ټول شیزونه میزونه به ختم شي وي د سره اوس په دې ځای کې زموږ سره فارمولاز دي فارمولاز پرون د دې نه یو دوه فارمولې کړي نن به بیا هغه په دې کې وکم نن به دوباره وشي اوس دې کې ګوره زموږ سره په دې ډیټا کې یو خبره د هغې ته ویل کېږي زموږ سره ډیټا ویلیډیشن مالته وي ای به ای دی صحیح ده ډیټا ویلیډیشن دا یې نه ډاټا ویلیډیشن نوم ښکاري په ډیټا کې لیکل دی څوک د ډیټا او څوک د ډاټا او چې څو ته وي ډاټا ویلیډیشن دا ډاټا ویلیډیشن د لپاره استعماليږي کنه چې کله مونږ مثال په تور باندې په یو سیل کې دنه لګا سیل له او په دې کې دنه مونږ مثال 3 نو خو لګا د 1 نه مطلب سیوا مونږ ته ګریټر دین وایو سیوا ټیکسټ لیکو کنه
او هغه ټیک زموږ سره مطلب دا بار بار لیکل هم نشو کولای. هم موږ چې یاره مثال په تور باندې بس دا یو خبره چې دا په هر سړی کې موجوده ده، لکه دا میل اکثریت مطلب خلک میل ډیری جو مطلب دا میل ډایرکټ دلته کې کلیک کیږي ډایرکټ میل شي، یا اکثریت فیمیل ډیری جو مطلب دا ډایرکټ فیمیل کې دغلته کې کلیک کی. ادر خو جو مطلب کله نا کله راځي. او دلته کې دا سټوډنټ نیم چې کنه دا خو د هر سړي خو مطلب دا یو شانتي نه چرته کله نا کله مثال په تور باندې یو نیم به کې ډبل راشي. خو د دې سټوډنټ د مخه دا جندر نه نه پدې کې مثال په تور باندې دا میل او فیمیل او ادر دا اکثریت مطلب دا بار بار لکه مثال په تور باندې په 100% کې 50% مثال کې څوک انټری کوي جو میل لازم، 50% څوک دغه کوي انټری کوي جو فیمیل لازم. نو مطلب دا بار بار لیکلی چې بار بار لیکلی دي کې دا ډیټا ویلیډیشن چې دی کې دا لیست والا کوم اپشن چې دا به ته اساني پیدا کوي او اساني دي د پاره د چې اوس ممکن هم مثال په تور باندې دلته کې راځو کلیک کوو نو ډایرکټ میل وها او ډایرکټ فیمیل وها نو لیکل نه کیږي. لکه FEMALE د دې د کوم کریکټر چې دی کوم د الفابet چې دی د تشماره کنه نو 1 2 3 4 5 6 د شپک بټن وهلو نه خبره نه ده. سړی دا یو پیر کلیک کی او میل وهي یا یو پیر کلیک کی او فیمیل وهي. شپک خبرې چې دی دا غینه مطلب یا د شپک بټن پریس کول یا کلیک کول یا د باوهل دا غینه مونږ ته دون اسانه د مطلب دا شی کنورټ کی ډایرکټ یو پیر کلیک او بل پیر کلیک دوه کلیک درازي وي. صحیح شو. دا ډیټا ویلیډیشن دی. د ډیټا ویلیډیشن کار څنګه د ډیټا ویلیډیشن کار د سی لګوس مثال په تور باندې مونږ دا وسنګ استعمالو دی باندې ځان پوکا. استعمال طریقې څه ده؟ استعمال طریقې دا لګو دا کورس ته په دې کورس کې دنه موږ سره ګورس دي دا ام اس افیس ته اډوبي دی کورل ډرا دی یا کورل ډرا دی ټایپینګ دی ایڈوانس ټریډینګ دی ویډیو ایډیټینګ دی. دلته کې فیس دیګ نور څه نشته نه او دلته کې ګوره دا کورس چې دی کنه داخله ځان څه کوي په دې کې ډایرکټ ګوره لکه څه کوم ځکه کورل ډرا کوم یا مثال په تور باندې د زم څه په کورل ډرا کې یو قسم له مطلب دا ایډیشن کړای دی یا په ټایپینګ کې کړای دی یا په ایڈوانس ټریډینګ کې کړای دی یا په ویډیو ایډیټینګ کې کړای دی یا په ام اس افیس کې کړای دی. بیا دا غي مکمل چې کوم فیس او دا غي کوم اډمیشن او ریمارکس وغیرہ دا خو جدا خبرې دي. خو په دې کې دا خبرې چې دي دلته کې زمون کورسز نو کورسز چې دي نو هغه زمونږ دلته کې دا دي. اوس په دې کې دا کوم ذاکر چې دی لکه څه کوي د ام اس افیس کې خو په ام اس افیس کې خودنه ډېری خبرې دي نو په ام اس افیس کې د ام اس ایکسل کې. اوس په دې کې زمونږ سره د دې فیس موږ د نسو اگست موږ مطلب دا دلته ټایپ کوو د اډمیشن ډیټ کوم تاریخ باندې مطلب دا اډمیشن کړي او ریمارکس مطلب دا ته خپل طرف څخه د غور کول شي دا به مطلب دا آپشنل دی کور کې او کنه ورګه پروا نشته. خو په دې ټیم کې د کورس کې د ام اس افیس او دا خبرې لیکل چې دا په کوم ځای کې لیکل شوی دی چې دا ډایرکټ پراته دی موږ دلته کې صرف کلیک کوو د دې د پاره به ترازی ډیټا ته په ډیټا کې به ترازی ډیټا ویلیډیشن ته نو ډیټا ویلیډیشن کې دا بٹن چې دا ته کلیک کړئ سي دا به دا کولاو شي چې کله دا کولاو شو نو د دې سیل دا E4 د ماده ته ویلو دی کالم نوم دی E او بیا راشي دلته کې مطلب کدا راشي دی ته ویل کېږي به زم سره رو نو دا زم سره راځي E4 دا دی رو راځي زه دا کینسل کوم ځکه چې ما کلیک وو نو الته کې زمانه ډیټا ویلیډیشن ختميږي. په دې ځای کې سورس ته دا سورس ته چې کوم ښکاری کنه په دې کې دا لیکلي کړي زدين دا کاپی کوم ځکه چې ماته اساني پیدا شي چې روسته بیا دا زمانه کلاړ هم شي نو زه بیا دا د کاپی کومه ته د سیب دي ځکه چې سیب دغه د پاره دا می ټول کاپی کړل دلته کې سیب دې د پاره چې بیا روسته کوم دا ډیلیټ کوو چې لیکلو اساني راته پیدا شي. اوس ګوره په دې سیل باندې زموږ سره دلته په دې سورس کې او په دې الاو کې دا ټولي خبرې دي په دې کې دا لیست چې تا د کم ښکاري نو دا لیست چې کله ته کلیک کړي نو په دې کې دا سورس ته په دې سورس کې بیا زموږ سره دلته راځي ام اس افیس اډوبي کورل ډرا ټایپینګ ایڈوانس ټریډینګ ویډیو ایډیټینګ دا ټولي خبرې چې کومه ته ښکاري دا صرف او صرف ټیکسټ دی هم دغه ټیکسټ چې دی نو دا په دې ځای کې زموږ سره سره پروت دی چې موږ دا کلیک کوو په دې کې دا ټولي خبرې پرتی په دا کلیر کوم کلیر مطلب ختم او دلته کې دا اوس کوم پروګرام لیکل خو پاتې شو خو چې دلته زه ګورم دسی بٹن نشته لکه څنګه چې په دې ځای کې دا بٹن دی دا بٹن دې ځای کې نشته خو که زه په دې ځای کې اوس دغه کورسز لیکم نو زه به لاړ شم چېرته کې ډیټا ویلیډیشن ته او په هغه سیل باندې به زه کلیک کوم که کلیک مې نه کړی نو کلیک په اخلي الاو کې دنه لیست په لیست کې به هم سره سورس دی سورس دغه ځای دی زموږ اوس په دې ځای کې څه پکار دی په دې ځای کې موږ له لیکل پکار دي په دې ځای کې موږ له لیکل پکار دي څه لیکل پکار دي نو لاندې موږ سره دا نمونه دي موږ دلته یو پیر لیکو ام اس افیس
دا مې صرف ایم اس افیس ولیکو اوکې مې کو دلته بخپل یو بټن ناغه څنګه چې دلته بټن دي یو ایرو ټایپ باندې بټن دی د ډراپ ډاون لیست وي ډراپ ډاون لیست بیا به ان شاء الله رو مزید مخې ته چیزونه دا بیا از دکیږي صحیح شو ډراپ ډاون لیست صحیح ده سپیلینګونه از د کوه چې بیا ته پته لګي ډراپ ډاون لیست دې ته لګي چې کله دا دې کولاو کې ته نو بده کې راغی ایم اس افیس چې کله ته کلیک کین ایم اس افیس په بده کې اتوماتیکلی ولي کلی شي کله سره بیا اډوبي هم اډ کول غواړي نو د قسل له کلیک می اغسته دی او تلاړم د ډیټا ویلیډیشن ته د دې په دې منس کې به تاسو کاما لګي کله چې مونږ کاما لګو نو کاما د ام سره خواته دا اسې کلیک کو نو کاما راغلی د کامي مقصد سره چې د ام اس افیس کمپلیټ وشو بس د دې نه و چې دا بل کوم ټیکسټ راځي نو دا مطلب دا لري نیکسټ کورس دی یعنی دا بل کورس دی د ام اس افیس سره دا ټچ نه دی خو که کاما دی نو لګولي او تاولي کوم مثال په تور باندې اډوبي نو بیا به یاد ساتي فرق په سره راځي چې دغه ام اس افیس سره به اډوبي راځي یعنی ام اس افیس سره اډوبي راغی که کاما دی نو لګولي او که په دغه بدی مس کې د صرف سو غړه د دې سپیس په دې کاما ولا ګولا اوکې دی ګونو د دې کې به تاسو سره راځي ام اس افیس جدا شو د جدا کور شو اډوبي جدا کور شو صحیح شو کنه دې کې دا ټیکست ما دوباره کاپی کو لاړم ډیټا ویلیډیشن ته ساري دې کې کلیک غلط هغه دا ځکه کلیک ته مال دلته کلیک وکړ دی ورکو سپدې ټیم کې تاسو ټریډینګ ولا لګو وزن دیگه زه دا واتساپ مکمل مندومه ها دې ځای باندې ما دا کلیک کو او زلاړه ما ډیټا ویلیډیشن ته او د لیکل ما دلته کې کاپی پیسټ کې دلته کار اوس نه کوي کنه چې ما غلطي مې دا وکړه چې ما په دې سیل باندې کلیک کو او رائټ می کلیک کو کاپی نو دا خو ما د سیل می کاپی کو سیل کاپی کول دي د سیل کاپی کول وي اوس مال څه پکار دی مال په دې کې دنه دا ټیکست پکار دی دا ډبل کلیک کې او دا ټیکست په دې سي سلیکټ کې او رائټ په کلیک کې کاپی به وي به ته اوزا کم زه د زی اقزه ته لاړ شم دا کورس دی او په دې کې بیا زم سره ډیټا ویلیډیشن بیا د نه پیسټ او اوکې اوس چې موږ دلته کې راځو ام اس افیس اډوبي کورل ډرا ټایپینګ او ایڈوانس ټریډینګ او ویډیو ایډیټینګ دا ټول لالو اوس دین خو بیا ټوټل فیس دی اډمیشن دی ریمارکس دی دا خبرې رسته دا به ایڈوانس کلاسز کې کوو دا خیره او په دې ځکه مې ستاسو سره خپل زمون کار دی فارمولاز او ډاټا کې ته معنا ډیټا ویلیډیشن په ډیټا ویلیډیشن کې مې په دې کې دلته لیکل دی الاو د لاندې اني ویلیو کې به تاسو ورکوي لیست او په لیست کې به سورس چې د کله ورکو په دې کې ته هر خبرې لیکل شي لکه اوس مثال په تور باندې د ټوټل فیس لیکم کنه مثال مطلب دا زمون سره فیس ته کنه لکه د ام اس افیس مثال په تور باندې 10000 دی مثال په تور باندې ویډیو ایډیټینګ چې دی نو هغه 20000 دی اځي مثال په تور باندې زمون سره سدي یو قسم له فیسز دی او دلته کې لاړې په دې سیل دی کلیک کو او دلته لاړې ډیټا ویلیډیشن ته او لیست وو په دې لیست کې تزان سره دلته کې ولې مثال په تور باندې مطلب تاوري البته هر څنګه لیکل شي مطلب 10 کې هم لیکل شي 10 کې او بیا مطلب کاما بیا ولیکم مثال په تور باندې 20 کې بیا مثال په تور باندې کاما بیا مطلب دا 30 کې 80 دې لپاره یاره آسان شي اوس دا 0 چې کو ډیټا مده اوکې مو واغستو اوکې چې څنګه زو هم ګرانو دلته براشي لګو سوچ کم کورسز د کوي ام اس افیس الګا د فیسونه د 10 کې بس دلته کې راغی دغه شانتي اډمیشن ډیټ ټیک نه نو چې په کله مثال په تور باندې اډمیشن یو انسان کوي ګره په کم ورځ باندې نو هغه ورځې ته مونږ په خپل جبه کې سوایو ټوډے سورته وایو ټوډے په دې پوهیږي ټوډے څه ته نن ته وایي کنه نن څه ته وایي آج ته وایي کنه صحیح شو چې په دې ځای کې ته کله فارمولا ورکې کنه د فارمولې د ورکولو طریقه ماته ته خولې ده چې ته به از ایکوال ټو او د از ایکوال ټو نه بس په بیسه کې بیا به ته هغه فارموله لیکي کومه فارموله چې دا ته ما وی ټوډے دا یو فارموله ده چې کله ته ټوډے فارموله ورکې او ټوډے فارمولې نه پس ته انټر وهې انټر نو د انټر نه پس چې په کوم ورځ باندې کوم انسان انټری کوي کنه په دې ځای کې به د هغه ورځې هغه ډیټ ولېږي
اتوماتیکلی ګور ورته زه په دې کې باندې از ایکوال ټو ما وو از ایکوال ټو دا بلکې لازمي دی ځکه چې فارمولې شروع کول نه مخکې از ایکوال ټو لازمي دی ټوډے ما څنګه کلیک کو او ټیپ بٹن سره خو ته پوهیږي چې ټیپ بٹن چې کله ته وایي ګران ټیپ نو دا کوم چې زمون سره دا یو د پیرنتیسس بریسز او غیره د شزونه چې دي کنه مطلب یو د سمال بریس او یو د میډیم او لارج بریسز او دغه دا موږ ته بریکټس وایو صحیح ده موږ د خپل جبه کې سوایو دغه چوټا بریکټ او بڑا بریکټ او درمیانه بریکټ او دغه کوم چې موږ شفټ او 9 وو کنه او بیا شفټ او 0 کلیک کوو انټر چې کله کلیک کوم لول خو غلطي زمانه بده کې شو ټیب مینو وهاله وای به کې رانغی ټیب وهالو سره بیا ټول فارموله په خپل کولاویږي څنګه چې انټر وهم دلته به اتوماتیکلی نه تاریخ راځي چې نن کوم تاریخي کنه هغه تاریخ پر راځي منډه اپریل او 14 دا ټوټل په دې کې راځي په دې کې به خبره بل یاد ساتي ځکه دا اډوانس کلاسونه دي مطلب دا زب په دې کې دا ماده تویل چې هوم کې به هم زده سي خبرې کومه چې هغه مثال په تور باندې بس په دې کې کلیر کیږي نو دلته وګوره په دې ډیټ کې موږ سي فارمولا چې هغه د ټوډے فارمولا نو موږ ته راغی 2025 بیا راغی د 4 میاشت او 14 تاریخ ته اوس که مثال په تور باندې زه غواړم چې په دې ځای کې ماته سوخی ماته د دې ټوډے سره ټایمینګ هم وخی په دې سیل کې دنه په دې سیل کې دنه ماته د دې 4 په ځای باندې ډے وخی ډے مطلب نیم وخی دسی په دې ساري دا خو ډے نه ده خو دغه منتا نیم وخی او په دې کې دا ډے دی مطلب دا ډے دی ماته وخی دا مکمل دي ته لګي فارمیټینګ نو دا فارمیټینګ چې کله ته چینج کړي دی هوم ته برازي او هوم کې چې کله ته مثال په تور باندې ګرځي نو دا خو ته شی خبرې دي دام شی خبرې دي دام شی دي دا هم شی ساده پر دا نه وي زګه دا ته په میسوډ کې ټول کړی دي ساده پر دقه نه وي په دې سیل کې به زه کوم اوس په دې سیل کې به صرف او صرف یو کار کوم کار به دا کوم چې زه 2025 بیا مطلب دا 4 میاشت بیا 14 تاریخ دې لږه شکل بدلوم چې یار دا د څه ته کنورټ شي دا د دې سي کنورټ شي چې ما د پدې کې د مکمل ډیټیل واخلي ځکه دلته کې راشم کنه او دا سي کلیک کوم پدې کته سر کې مور نمبر فارمیټ سي لیکلي دي چې دا مور نمبر فارمیټ ز کلیک کوم نو دلته لیکل 2025 4 14 نو پدې کې پدې ډیټ کې دلته لیکل دی 2012 3 2 بیا مطلب 14 دې ته بنه ګورې چې 12 دی خو صرف فارمیټ ته ګوره دلته به لیکل دی وینسډے مارچ 14 2012 به دلته کې لیکل دی زموږ سره مطلب لاندې 2012 03 14 په دې کې چې تاسو کوم فارمیټ خوخي هغه فارمیټ ته څنګه کلیک کا صحیح شو نواز په دې ټیم کې دا فارمیټ وخته په دې کې هم مطلب دا د ورځې هم کې وینسډے ورځ ده هم کې مارچ ده هم کې مطلب تاریخ ده مطلب ټول خبرې دي پکې چې کله ما کلیک کو اوکے مې کو نو په دې کې اتوماتیکلی زموږه ډیټ شي دی نو څه ته بدل شو منډه اپریل 14 2025 په دې پوښوي جی دا دې ته لګي کوم سره دا چې دا کوم ښکاری کنه دا ټوټل دې ته فارمیټ وي چې کله هم مثال په تور باندې ته دې ته راځن کېږي نو په دې کې ډېری خبرې دي نو په دې کې موږ نن څه خبرې ختم کړې دي ته لیکل د شارټ ډیټ چې کله کلیک کوم نو دې ته څه دی 2025 4 14 او چې کله دلته کې زو کوم دې ته لانګ ډیټ وي چې لانګ ډیټ ز کلیک کوم غواړم په دې کې بس راځي منډه اپریل 14 2025 خدا شارټ او دا لانګ دا کوم ځای کې نه کیږي زمي درته خو دې ته ویل کېږي مور فارمیټ ټیکس شه دا مور نمبر فارمیټ دا راغلی نو په دې کې دا ټول خبرې پرتی دي چې په دې کې ستا کوم خو غواړه اپ ځانه کلیک کا اوکے کا دا د بدلته کې راشي صحیح شو د اوس لیکل دی منډه اپریل 14 2025 برابر منډه اپریل 14 2025 ټایم به نشته وو مطلب 25 دا ټایم فارمولا هم د قشن دی فارمولا ده خو چې نن په دې شیټ کې کوم خبرې دی هغه د څه کوم چې شیټ کې مطلب دا موږ کله کار کوو نو په څه طریقه وکړو ودلته ریمارکس یاسي مطلب دا راوړل لیکونه بس دا ایکس کافي دی ها دې نو اوس ما څه وکړم دا مکمل نکلتي کټ کوم ته د ښکاریږي په دې کې ته ما ټولې دا خبرو کړې کنه چې کله مونږ انټری کوو نو په دې انټری کې مونږ ته سره راځي په دې انټری کې مونږ ته په دې کې دا راغی لاندې نشته او چې دا زدي سیدي زګینونه سم په خکته راکاګم کنه نو دا به یاد ساتي
دا به ټول درته کاپي کېږي بیا دا به ټول کاپي کېږي چې د ځان نه څه کې کولی شي ورسره او که ته ټول ته سلیکټ کړې او ډیلیټ ووایي نو ډیلیټ مطلب څه خو ډیلیټ شو که نه صحیح ده اوس که دلته کې ته بل انټر کې که نه مثال په طور باندې ته شهزاد کې مثال شهزاد خان کې ایکس وائی زیډ څه نوم دی بس مطلب نوم ولور کې به د دې نه هم مثال په طور باندې څه ورکې 03 دا چې کوم دی بس ته هم صحیح دی دلته زه ډایرکټ میل لیکم که نه ډایرکټ ټیپ وهم ډایرکټ میل راغی دلته کې لیکم مثال په طور باندې کوریل لیکم که نه ډایرکټ ټیپ وهم کوریل په خپل لاره ونی دا په دې ځای کې الریډي دننه څه دي لیکلی شوي دي چې دلته کې صرف سی ورکم که نه لاندې کوریډر راغله که زه دلته کې مثال په طور باندې کوم ټکی ورکوم ټي یو ټایپینګ راغی که زه ای ورکوم چې اډوبي راغی که ډي ورکوم بیا هم اډوبي راغی که وي ورسره کوم اډوبي ته لاړو ایډوانس ټریډینګ راغی ایډوانس ټریډینګ راغی هلکه 100 روپۍ دي چې 3 ورکوم چې 30 راغی او دلته کې مثال په طور ډیټ په خپله مطلب دا به څه کېږي کاپي کېږي کاپي پیسټ کوي دا خو ریمارکس دا هم کاپي پیسټ کېږي اوس په دې کې دننه خبرې چې کومې دي هغه وروسته خبرې دي خو دا مې زه تا ته وښوه دا زموږ د کلاس اولنۍ دغه مطلب خبرې وي چې په دې کې مونږ دا اکسل څنګه استعمالیږي په هغې پرونی کلاس کې چې مونږ کومه فارموله کړې وه هغه فارموله وه زموږ سره رو فارموله او رو فارموله په استعمال کې څنګه راځي ما ته ویلو چې په کومه رو کې زه مطلب دا رو فارموله ورکړم یعنی په دې سیل کې ما د رو فارموله ورکړه نو ما ته به د دې سیل کاونټینګ ښایي چې دا سیل چې دی دا نمبر دی ما ته به د دې نمبر ښایي لکه اوس مثال په طور باندې زه په دې ځای کې څه کوم رو فارموله لیکم نو رو فارمولې نه مخکې ما ته ویلې ته به ایز ایکول ټو لیکي ایز ایکول ټو تا کله ولیکو ټیپ دی وهو اټومیټیکلی بریکټ شروع بریکټ انټر و ختم ما دلته کې راغی 25 ته دې 25 کار څه دی د 25 کار دا دی چې په دې ټیم کې دا کوم سیل چې تا کلیک کړی دی تا سلیکټ کړی دی دا سیل 25 نمبر دی او 25 نمبر څه دی 25 نمبر رو کې دی نو دا چې زما سیده نو دا هم څه دی 25 نمبر رو ده دا مې کړو پرون کړه خو زمونږ په دې کې سبق چې دی که نه ما درته ویلو که نه زمونږ سبق به صحیح ایډوانس پی دا خو مې صرف تا طریقه وښوله اوس زمونږ سبق دا و پرونی چې مونږ غواړو چې زمونږ سره دلته کې اوس په دې موجوده ټایم کې سټوډنټ کې 2 سټوډنټان چې دي هغوی ایډمیشن کړی دی مثال مونږ غواړو چې په دې ځای کې زمونږ سره څه وشي په دې ځای کې مونږ سره سیریل نمبر راشي نو د سیریل نمبر دپاره به ته څه کوې د دې دپاره به ته اول نمبر راځي زما سره په دې ا په دې کالم باندې به رائټ کلیک کې انسرټ پې لیکلی او دا خبرې په ایم ایس ورډ کې مونږ کړي کالم جوړول او رو جوړول انسرټ په ووهي اټومیټیکلی څه جوړ شو کالم جوړ شو دا چې کوم تا ته اوس ښکاري که نه دا فارمیټینګ دی نو دا هغه هوم کې چې کوم مونږ دلته کې فارمیټ سیل خبرې کړې دا هغه خبرې دي ټولې دلته کې دا برش راغلی دغه برش دلته کې راغلی ورته کلیک کا وایي فارمیټ سیم ایز لیفټ وایي د دې شاته چې کوم دا رنګ روغان شوی دا دې ته وایي کاپي کا مونږ کاپي کا کاپي خو یې نه کوو لیفټ رایټ لیفټ او رایټ سایډ کنه ما لیفټ خو زما طرف ته غلط دی کنه رایټ په زما صحیح ده رایټ مو هو ټول څه شو فارمیټ اپلای شو او په فارمیټ په اپلای کېدو کې یو کار نه دی شوی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره مرج سیل نو چې کله دا سلیکټ کړم او مرج سیل یو پې کلیک کړم دې څه شو صرف اور صرف مطلب دا کلیک شو خو دوباره چې کلیک کړم مرج یې کړو ټولې یو کړو اوس په دې ځای کې زه لیکم سیریل نمبر دا پرونی سبق دی که نه پوهېږي که نه اوس دلته کې سیریل نمبر پرونی سبق دی په پرونی سبق کې ما دا خبره کړې وه چې کله موږ سیریل نمبر لیکو نو سیریل نمبر به هم په څه طریقه لیکو 1 او 2 به نه لیکو ځکه دا خو موږ ته ګرانېږي او یو 1 او 2 په دې کې هم نه چې کله ته 1 او 2 داسې ولیکې عدد باڼه سلیکټ کړې او راوی کاږي نو دی به ځانه دا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا بای ډیفالټ مطلب دو به کې داسې یو فارموله کې خو دي هغې ته فل سیریز وایي دی اټومیټیکلی مثال په طور باندې چې کله ته 1 ګوره ښه طریقې ته وکېده کله چې تا 1 لیکلی او راکاږي نو دی به 1 1 راځي خو چې کله ده تا وښوله چې 2 نو دی پوه شو چې دی سیریز غواړي 1 2 3 غواړي نو دی 1 2 3 بیا موږ له راکوي خو چې کله دلته کې تا ورته وښوله چې مثال په طور باندې چې نو دی به څه کوي سیریز به راکوي خو د 1 او د چې په دې منځ کې چې کوم انسي موږ پرېښودي دي نو هغه انسه به پرېږدي پوهېږي که نه د 1 او د چې په منځ کې مثال په طور باندې مونږ څلور انسي چې دي هغه نشته که نه اندازې مطابق وګورئ که نه څلور انسي نشته که نه
یک او چې بس دغه طریقه د ماده ته طریقو خو نور د ګوره د چین بس چې مثال په تور باندې بل هینس راځي 12 په کارونه د 12 نه یو ماینس کو نو 11 راغی کنه او دې زی نو دې وسه کې 16 ګډوډ نه ګډوډ څنګه ګډوډ دي چې دې ودی مس کې هغه انسی پریدي کم انسی لکه ګوره دا 1 ته او دا 2 ده نو بدی په دې مس کې ما سه هینس نه د پرې خو دي نو دې څه کوي دې را روان دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دي سي او ګما بدی کې څو کړه ما بدی کې سی بیا وې هینس پرې خو دا ناغه سره 2 ده نو 2 نو د دې په دې مس کې چې کوم هینس پرې خو دا 1 ته نو په کار سره وسو د 3 نه ډایرکټ بم له سره کوي 5 ویني د 3 نه ډایرکټ 5 راکې دا خو نه ده کنه چې 3 نه په ډایرکټ 6 نه ده خو 3 نه ډایرکټ 5 راکو یو هینس یې پرې خو دا کوم هینس 4 بیا چې په کده زمانو 7 چی پرې خو دا بیا چې موږ مثال په تور باندې په کده زونو 8 پرې خو دا یو هینس پرې خو دا او که زه مثال په تور باندې په دې ځکه 3 نه نو زه دلته کې 4 دي کوم ساري دا خو 1 ته او دلته کې 1 دلته کې 4 نو په دې 4 کې ما دلته سلیکشن وکړو دوه هینسې بس پرې دي لږ ګورئ 7 راکو په دې مس کې 1 جو 2 3 2 هینسې بیا د سی بزي دا یو دغه د دې ته مونږ دلته کې په دې کې خپل د سیستم نه فیل او په دې فیل کې به چې کله مونږ د کلیک واخلو ټول بجما سلیکټ کو او فیل ته لاړ شو بیا به دې کومګه سیریز ته لاړ شو په دې سیریز کې دا ټول خبرې سټپ ویلیو مونږ وته الکا سټپ ویلیو 1 او 1 نه شروع کو سټاپ په 10 کو دا ټول خبرې دا ان شاء الله روز راځي بیا په دې کې د ډېر خبرې دي مثال په تور باندې دا د زموږ سره سیریز ده رو وایز ده کالم وایز ده ټرند وایز ده او ورسره راځي مثال په تور باندې لینیر گروث ډیټ اټو فیل وغیرہ دا ټول ان شاء الله رو په وخت سره کلیر کیږي په دا مې طریقو خوله که چېرته دا ایرر د تراغه چې دا دلته کې 1 2 ورکو او د مثال په تور باندې روانو بالکل سیریز برابر دي او که چېرته ته غلط شوي او څنګه مطلب په دې دوه په ځای باندې 6 5 سب سټکه راغی او راکاګو دی نو به 1 2 3 نه به هنسي سکیږي غټیږي او دا غټولو طریقه سره ته په خپل جبر کوته وګوره 1 ته 1 نه پس 5 ته نو د 5 نمبر مثال په تور باندې موږ څه پکارو ډایرکټ چی پکارو هغه نو راکو نو په دې مس کې موږ یو کار کړی دی چې هغه کار ته په خپل سوچ وکړي چې کمی هنسي موږ پر خو دي تاغه مطلب دار وګوره چې هغه زموږ سره سړي اډ نمبرز دي کا ایون نمبرز دي دا ډیر وګتلند دي نه مقلاري زموږ چې کوم کار دی هغه سره ته یې کتلې ټایم لګ د خانه ماته دغه کوئی 15 منټ سره صحیح شو په دې ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه د زموږ سره رو فارمولا چې ځکه از ایکوال ټو رو فارمولا ورکوما نو رو فارمولا کې ګوره ما ډبل کلیک کو په ماوس باندې او کلیک نه پس چې د ما صرف او صرف څو کړه بریکټ می بند کو او -1 مې ورکو نو چې کله زه انټر وهم دلته 3 راځي ولی چې دا 3 غلط دی ځکه زما سره کالم ساری دا رو 1 رو د دویم رو د دریم رو او دا زما سره سویم ده د سلورم ده کله د دینه ماینس لرکما ماینس د دینه لرکم انټر کوم نو ماته خې 4 او دلته کې مانه پکار دي سو 1 نو طریقې ما درته خو ولا کنه چې سو به دي ماینس کو بیا -3 صحیح شو و چې -3 نو په لاندې کې زه راکاګم غواړم د سره 2 تراغه خو نن به زموږ سره دا خو بالکل سیمپل فارموله ده پرون موږ دا چټ جی پی ټی پار سره باندې مطلب دا ما ایکسپلین کړو درته وس یو بل فارموله ده هغه دا ده کنه چې زه غواړم چې دا زموږ سره موجوده ټیم کې دا کم چې ډیټا پرته ده دا خو جو پرته ده 2 مونږ ته پکار دي 1 مونږ ته پکار دي او چې دا ډیټا نو دا ډیټا نو دلته به مونږ ته سیریل نمبر به هم نه ښه صحیح شو دا نه فارموله زمونږه دقه ده وایي صحیح شو وس نه فارموله زمونږه دا نو څنګه دا بالکل اسانه ده فارموله درته زه صرف او صرف ټایپ کوم explanation خو نشم کول explanation په بل ټایم کوم خو صرف ټایپ کوم درته is equal to if formula او د if فارمولې نه پس په بیسه کې بریکټ په شروع کې د بریکټ شروع کېدو نه پس په بیا د بدیجه کې یو قسم لا لوجیکلی لګلې لوجیکل مطلب یو قسم لا ټیسټ یو سره هم لیکلې لوجیکل ټیسټ بیا بدیجه کې کاما لیکلې کاما ا د کاما نه پس بیا کنډیشن نمبر 1 کنډیشن نمبر 2 کنډیشن نمبر 3 دسي 3 خو بګنه چې 2 راځي 3 د لپاره بیا بل فارموله استعمالي او دا راځي هم سره کنډیشن نمبر دا 1 دی او دا هم سره
ټرو دی او بیا بریکټ بنديږي او دی کنډیشن ته ویل کېږي زموږ سره ټرو او دې ته ویل کېږي زموږ سره فالس. دا فارموله ده. په دې فارموله کې به څه کېږي؟ په دې کې په دې لاجیکل ټیسټ کې به تا ته وایي چې ما ته سیل وښایه. سیل څه ته ویل کېږي؟ سیل دې وړو وړو خانو ته ویل کېږي، دې ته سیل وایي. خو دې ته د سیل نه داسې نه چې ته د سیل ولېږې، دی په دې نه پوهېږي. ده ته به ته د سیل اډرس په ور دخې، د سیل اډرس د سیل پاتو مثال په طور باندې دا زموږ سره بي دی، نو د صرف بي چې تا ولیکو نو د دې بي مقصد دی زموږ سره بي کالم. صحیح شو؟ خو چې کله تا سره په دې ځای کې وکتل چې بي دی خو زما سره دا سیل نه دی، دا سیل اوس زموږ سره څه دی؟ دا چې مطلب 6 دی، نو مطلب 6 نمبر رو ده، نو دا 6 ته دی. که ته هلته کې صرف 6 ولیکو که نه، نو دی به وایي چې دا 6 چې دا رو ده، دی به دې نه پوهېږي چې دا 6 څه شی دی. خو که مثال په طور باندې تا سره څه وکړه، تا دا دواړه ایډ کړه، کمباین کړه، تا ولیکله بي او ورسره دې ولیکو 600، نو دی اوس پوه شو چې دی څه وایي. دا فارموله نه دی بیا پوهېږي چې د ده مقصد صرف او صرف ایگزیکټ دا سیل دی، دا سیل نه دی بي 600. دی صرف دا سیل زما مطلب دا په دې کې ټیسټ غواړي یا ټیسټ راکوي چې څه ورته ویل په هغه ټایم کې وروسته. نو چې کله مونږ مثال په طور باندې فارموله فټ کوو، نو د فټ کېدو دپاره به ته څه کوې؟ فټ کېدو دپاره به ته لاول نمبر څه کوې؟ ته به په دې فارموله ځان پوه کوې چې یاره دا فارموله زه فټ کوم نو په کوم ځای کې فټ کول غواړي. اکثریت مطلب په کوم ځای کې چې ایرر راځي، ایرر دی چې کله مونږ فارموله فټ کوو نو مونږ ته پته نه لګي چې دا فارموله به مونږ له په کوم سیل کې پکاري، په کوم رو کې به پکاري. که زه ټیسټ کوم یا زه یو فارموله کولا وهم، لکه اوس دا زما سره یو سیل دی، زه په دې سیل باندې یو قسم له ټیسټ اپلای کوم. څنګه اپلای کوم؟ زه وایم چې یاره مثال په طور باندې که په دې سیل کې دننه ټیکسټ موجود وو، ټیکسټ پکې وو، لکه مثال په طور باندې ټیکسټ پکې وو، نو ما ته په دې سیل، دا سیل چې کوم ته ښکاري، دا سیل کې د ما ته مطلب دا سیریل نمبر شو کی، سیریل نمبر ما ته دی شو کی. ادروایز مثال په طور باندې کده کې په دې سیل کې ډیټا موجود نه و، نو ما ته دا سیل نه دی، دا سیل دی هم ما ته څه کوي؟ په دې کې د ما ته ډیټا نه شو کوي. نو دا فارموله چې ده که نه، دې د فارمولې دپاره زموږ اصل کې دا سیل چې کوم ته ښکاري دا د ټیسټ دپاره سیل دی، او په دې ځای کې زموږ سره مطلب ایکشن دی. ایکشن مطلب دا دی چې کله زه مثال په طور باندې فارموله ورکوم نو ماله به د دې ریزلټ په کوم ځای کې شو کېږي؟ ریزلټ دپاره ریزلټ ماله په کوم ځای کې پکار دی؟ ریزلټ په دې سیل کې پکار دی. نو چې په کوم ځای کې ریزلټ غواړي نو فارموله به هم په هغه سیل کې شروع کې او په هغه سیل کې به فټ کې، نو بیا به دې ورک کوي. که په دغه کې دې نه استعمال کړي بیا به ورک نه کوي، په دې به ځان پوه کې ښه انشاءالله وروسته په خپله رو په خپله به دا مخې ته راځي. لکه زه اوس مثال په طور باندې فارموله جوړوم. فارموله جوړولو طریقه څه ده؟ لاول نمبر زه دا ټول داسې مرچ کوم که نه چې زه تا ته صرف دا فارموله جوړه کړم، تا ته پته ولګي. دا مې ډیلیټ کړو، دې نه لیکل فارموله زه ورسره از ایکول ټو نه لیکم، ځکه چې از ایکول ټو زه ولیکم بیا په دې کار نه کوي. ما ولیکلو ایف بریکټ مې شروع کو او زه اوس غواړم چې په دې سیل کې په دې سیل نوم زموږ سره څه دی؟ بي، او د بي نه بیا دې طرف ته چې رو ته راشي 600، نو دلته به ولیکي بي او ورسره به ولیکي 600 B6. دلته به بیا سي یو خبره سره وکړي، که B6 دا سیل زموږ سره از ایکول ټو، مطلب دا دی که دا سیل برابر وو د سو د ډبل انویټډ کاما. د ډبل انویټډ کاما لیکلو طریقه سره د انټر سره خواته چې وګوري، د انټر سره خواته دلته کې زموږ سره دا ډبل انویټډ کاما شتي، او چې کله ته شفټ ډي سره ونیسي نو دی بیا کار کوي. که شفټ نه نیولې بیا به د سنګل انویټډ کاما لیکي، ښه سنګل انویټډ کاما، او چې کله ته شفټ ونیسي دی بیا ډبل انویټډ کاما لیکي. او چې کله په دې ډبل انویټډ کاما کې دننه تاسو نه لیکلي او صرف داسې یو پیر دی ولیکو بل پیر، نو دې مقصد دی زموږ سره خالي، په دې کې مثال په طور باندې څه نشته. خو چې کله پکې باندې ټیکسټ ولیکو نو د ټیکسټ مقصد دی که نه چې په دې کې کله دا ټکی موجود و نو موږ دا نه وایو، زموږ کار سره
زمونږ کار دی خالی. چې کله دا سیل زمونږ سره خالی وو نو موږ ته بیا په رزلټ کې څه پکار دي؟ په رزلټ کې په دې رزلټ کې په دې سیل کې موږ ته څه پکار دي؟ نو موږ بدلته کې کام ورکو نو کاما کنډیشن ته بدلیږي. لاجیکل ټیسټ والا چې کوم خبره هغه ختم شو. اوس په موږ راځو کنډیشن ته. نو په کنډیشن کې دلته کې به صرف او صرف کبدی په دې سیل کې سنو لیکل شي ټیکس موجود نو نو په دې سیل کې د زموږ سره سي اس هم نه سیریل نمبر دی نشو کیږي. او چې نشو کیږي نو هغه ته هم موږ سو دا سیل دی هم خالی. نو په دغه ځای کې به سو لګي ډبل انویټ کاما بولی کې د دې مطلب دی خالی. او اذروایز مثال په تور باندې کدا سیل ډکو نو چې ډکو نو بیا بدلته کې مونږ ته څه سیریل نمبر بخي. نو د سیریل نمبر فارموله ته تبا وخوله چې رو فارموله ده او د رو فارمولې نه پس په بیا څه کې په دې کې به ته ماینس او ماینس سره بیا ساتي دا سیل دی د ته وګوري A1 نو دا ټوټل یو رو 2 3 4 5 شپږ نو دلته به توري کې 5 چې باندې لیکو 5 لیکو. او چې کله زه دا بیا مثال په تور باندې دا انټر کوم نو دا فارموله چې تاسو ما کوم ولیکله هم دغه فارموله زموږ سره دا زموږ مطلب دا په دې ځکه چې کله دا فټ شي کنه د به ورک کوي څنګه به کوي ګورو دا از ایکوال ټو ایف فارموله می کوله کړه ماته لاجیکل ټیسټ نو دا B6 ماده دغه لیکل ځان سره دا ځکه B6 دې ځکه کې موږ ټیسټ کول غواړو نو ما دا کلیک کو چې کلیک می کوله ته اتوماتیکلی B6 راغی ته لیکل هم شي B او 6 سره لیکل هم شي او کله چې بدیږي کې دا کومه ته تخکاری دا کومه ته وهله کنه نو دا به کنورټ شي بل value if true or value if false دا د وخت ما په دې ویډیو کې لیکلي دی دا به ویني نو دلته به توري کې value if true نو value if true نه مخکې ما دلته کې سپته ته یو خبره کړو کنه چې ته به is equal to double inverted comma لګي نو په دې ځکه د comma نه مخکې به ته دلته یو خبره ولګي چې دا سیل کا برابر وو د ډبل انویټډ کاما نو مقصد د ډبل انویټډ کاما سره خالی کدا سیل چرته خالی وو نو په ریزلټ کې بیا موږ څه غواړو دلته ګوره د کنډیشن 1 ته چې اوړي نو کاما بلیږي کاما چې څنګه کلیک کړه نو دلته کې زموږ سره راغی ویلیو اف ټرو نو په دغه ځای کې به تاسو ورکې دغه ته کې به هم مطلب دا ته خالی ورګي کچې دغه B6 ورسیل خالی نو دلته کې A6 سیل دی هم خالی اذروایز که مثال په تور باندې په دې B6 سیل کې ډیټا موجود و ټیکسټ موجود و نو بیا به موږ لسکه بیا په دې A6 سیل کې موږ سیریل نمبر شو کې دا غي د پاره فارموله لیکي نو فارمولې د پاره بس کې کنډیشن تباوړي ویلیو اف ټرو تا چې کله زه اوړم نو دا په خپل ګوره دلته کې دا هم هایلایټ شو دا هم هایلایټ شوی دی مطلب زه په دې کې موجود یم او چې کله ما کام ورکړم دی هم هایلایټ شي مطلب زه موجود یم او چې کله هایلایټ کیږي نو په دې کې هم سوچ فکر کې دا بولډ او دا دی خو چې دا بولډ نه دی نو دینه دا مقصد دی چې دا شاته کنفرم شوی دی دا فیل شوی دی ډک شوی دی د دې کار ختم شوی دی اوس د نن سات چې کوم پروګرس ته کوم روان دی پس کې نو هغه دا یو دی صحیح ده نو دلته اوس ما څه وکړه رو فارموله مې ورکړه کاما ساری بریکټ شروع بریکټ ختم -5 چې ما څنګه دا کلیک کو انټر مې کو دلته ما ته ته خو مطلب دا دی چې فارموله ورکړه خو بریکټ نه دی بند کړی نو دا بریکټ ته موږ بند کو کته ځان په خپل باندې نو موږ یې په خپل بندو وای صحیح ده ما په دې کې څه وکړه بریکټ په وو انټر مې کو اوس په دې کې ګوره دغه فارموله ده او په دې کې موږ چې کوم خبرو کړې هغه خبرې په دې کې موږ وکړې نو په دې کې اوس فارموله پرته ده په دې کې فارموله یې پرته ده خو ډیټا په دې کې نشته چې موږ ته د فارمولې تحت موږ دا خبره کړې چې په دې B6 کې دلته کې زموږ سره ډیټا موجود وي نو بیا دلته موږ ته سیریل نمبر راکړه ډیټا موجود نه وي نو بیا سیریل نمبر مراکړه نو دلته کې فارموله په دې باندې پوه شو او ځکه دلته کې اوس انټر کوم مثال په تور باندې ما دلته کولو کو جمیل او څنګه انټر زو هم نو دلته 1 راغی نو دا غلطي خیر زما ده 1 خو نو بګارګه -5 ملي ګلای -5 خو نه سي کنه -5 تور کې خو بیا مطلب څه کیږي 1 2 3 4 5 نو 5 او دا چې نه چې 5 کې 1 راځي کنه نو ماره څه پکار دی ماره 3 پکار دی نو 3 د پاره دلته موږ کومه هنسه ورکو موږ ټوټل 5 دغه دي نو موږ به سولر کو موږ به 4 لرکو 4 نه ساري 4 خو بیا 3 به لرکو چې نه
چې 3 لرګي 3 پاتې شي کنه. صحیح شو. نو دې ځکه دا فارمولا بس دا خیر ما دلته کې وکړو نو ځکه دې ځکه وځه زم سره صحیح دی موږ دلته کې 3 لیکل لای نه نو دا 3 چې کله تلل کې نو دلته بدل سره راځي دلته هم 3 راځي نه 3 3 به ماینس کیږي دا 3 3 ماینس کیږي مطلب 3 به نو موږ ماینس کو و دغه فارمولا دا په دې برځ کې موږ فارمولا ورکړې سی از ایکوال ټو رو ماینس 3 په دې کې موږ لیکل از ایکوال ټو رو ماینس 3 په دې کې موږ اوس ولیکل ای فارمولا ډیره سترونګ فارمولا ده ان شاء الله وروسته چې کله مونږه هیوی په سافټویر ته موږ کنه نو ای فارمولا ډیره عجیب فارمولا ده ټول مکمل ایکسل باندې ای باندې روان دي نو دا خو مې سبته ته یو د ای وسوم دا خو پورا ګرانه فارمولا ده لکه مثال په تور ذهن کې دا نه کینی خبرې او ان شاء الله ضرور مخ په وړاندې زی بخبل به په ذهن فلاش شي ځکه چې موږ ډیره فارمولې لاندې دي کړې خدا صرف سیمپل کلاسو دا مې د تور کو صحیح ده پوه شوي په دې باندې و چې دا زه په خکته باندې راکاږم سبا نه ښایي که به برې راکاږم نو 1 2 3 صحیح دی خو که دلته کې زه اوس لیکل کوم انټر وهم چې د کوم ځای پورې ما څه کړي ما مثال په تور باندې ډیټا د فارمولې والا سیریل نمبر والا کوم چې فارموله دغه ما ټریک کړي هغه ځای پورې ما ته هندسي راځي د هغه ځای کې نه علاوه بیا هندسي نه راځي دې ځای کې دا ټول راځي ځکه راځي دې ځای پورې یعنې دې ځای کې زما لږ غلطي وشوه غلطي دا وشوه چې په دې ځای کې پکار وکړو انټر مې ووهو لیکل ګوره ورته یعنې چې په منځ کې وکړي یو پرېږدي بیا کار نه کوي صحیح ده اوس دلته کې یوه خبره ده خبره بهکې دا ده چې فارموله اټومیټیکلی په خپله کاپي پیسټ کېږي په دې اینې که نه فارمولې ته ګوره دلته کار نه کوي نه کار نه کوي خو چې کله مونږ د بس اوس په ختم شي ګوره ورته چې کله زه دا ډریک کم که نه او راومې که کاپي مې کړم دی بس پوه شو دی اوس په ښکته باندې په خپله نور کاپي پیسټ کوي اساني ده صحیح شو دا خو دغه فارموله په دې باندې پوه شوې اوس په دوباره کار بند شو که نه دوباره به مونږ بل دغه کوو کلاس په جوړو هغې کې به مونږ اے آی صحیح شو اے آی به پکې ټچ کوو صحیح ده هغه اے آی چې ده که نه هغه به خیر بیا مونږ به سبا شي دغه به پکې هم شي ذاکر به هم شي ذاکر دپاره خیر دا ویډیو هم کافي ده چې هغه وګوري که نه په دې ویډیو باندې هم مطلب دارې پوهېږي هغه ایډوانس دی په دې خبرو اترو باندې هغه ذهن کار کوي ته خو بې پوه شوې که نه بس دغه زمونږ نن چې کوم دغه کلاس و دغه کلاس دی په دې باندې پریکټس وکړه دا مکمل چې کوم دا دغه ښکاري مونږ چې کوم دا شیټ رخ کړی دا شیټ په هم رخ کې په دې طریقه به فیل کې په دې کې چې کومې خبرې شوي دي ټولې خبرې به وکړي د خیر بس السلام علیکم